السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه محمد عبدالله د یوټیوب چینل ټي ام سی نیوز فا د طرف نه تاسو ته مخاطب یم. زما محترم ناظرینو، د دین مخکې منګه د مانزه فرایض، د مانزه واجبات، د مانزه سنت مبارک منګه ویډیو کړی ده. نننۍ ویډیو زمونږ د مانزه ماتونکو سیزونو په باره کې ده چې په کومو سیزونو باندې مونځ ماتیږي. محترمو، په 18 سیزونو باندې مونځ ماتیږي. نمبر 1 په مانزه کې په خبرو اترو سره مونځ ماتیږي. نمبر 2 په مانزه کې سلام کول یا د سلام جواب ورکول په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 3 بالغ سړی چې په مانزه کې په زور زور وخاندي د مونځ ماتیږي. نمبر 4 په مانزه کې په زور سره په جړه باندې مونځ ماتیږي. په مانزه باندې سره ولاړ دی او په زور باندې جاړي د مونځ ماتیږي. نمبر 5 د غم یا د درد د وجې په مانزه کې اوف یا داسې الفاظ ظاهرول چې دا غي سره درد او غم دا غي اظهار کیږي، په دې باندې مونځ ماتیږي او فاصلې کې ختميږي. نمبر 6 بلا ضرورت مړی تازه کول. داسې بلا ضرورت چې مړی تازه کړه او د دینه 2 حروف پیدا کیږي دومره ټیم سره، نو په دې باندې مونځ فاصلېږي. یو سړی معذور دی او مړی د تکلیف ته هغه کول شي خو بلا ضرورت. نمبر 7 قرآن شریف ته په کتلو باندې مونځ ماتیږي. نمبر 8 په قرآن کریم کې په قرات کې، یعنی یو سړی قرات کوي او داسې غلطي د دنه راشي چې هغه لهنی جلی وي او په هغې سره معنی بدلیږي، په دې باندې هم مونځ ماتیږي. نمبر 9 د خپل امام نه ماسیوا بل ته قرات ښودل. یو سړی په مانځه باندې د امام سره ولاړ دی، مقتدي دی، بل یو کس ته هغه تلاوت کوي، د هغه نه غلطي وشوه او دې ابل سړي له جواب ورکوي. دا مقتدي ابل د مانځه نه بهر کم کس ولاړ دی، هغه ته هغه ټکي وښودل او په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 10 په مانځه کې د مقتدي نه علاوه د بل چا لقمه اخیستل. یو امام دی په مانځه باندې ولاړ دی، په مانځه کې ته غلطي راغله، شاته مقتدي فتح ور نه کړه بلکې بل چا فتح ور کړله او د امام دغه مقتدي فتح قبول کړله، په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 11 په عمل کثیر سره مونځ ماتیږي. عمل کثیر لکه د یو سړي نه ټوپۍ ارتاو شي، په یو لاس په کار چې دی په سر کې کبه دوه لاسونو باندې راواغسه، دا عمل کثیر شو، په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 12 په خوراک څښاک سره مونځ ماتیږي. په غاښونو کې خوراک انخته دی، لږ یو ځای لږ بل ځای دا ټول راغون کې د چڼې مقدار ته جوړیږي او د هغه تیر کو، په دې باندې مونځ پاسېږي، په دې باندې مونځ ماتیږي. بیا نمبر 13 بلا عذر، اس عذر نشته، تکلیف نشته، بلا عذر د خپل سینې د قبلې نه بل طرف ته تاو کړله، په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 14 د یو رکن په مقدار باندې ستر کوله وهلو سره مونځ ماتیږي. د سړي دپاره د نامه نواله د زنګونانو پورې د عورت دی، دا ستر دی. د نارینه دپاره ټول بدن سیوا د مخ نه او د خپل لاسونو نه، د سړي دپاره د نامه نواله او د زنګونانو پورې دا ستر دی. نو د یو رکن په مقدار باندې، د یو رکن مقدار دی 3 پیری سبحان الله یا 3 پیری سبحان ربی العظیم یا الله اکبر ویل، دا د یو رکن مقدار دی. په دومره مقدار کې د یو سړي ستر کولاو شو، مونځ مات شو. نمبر 15 مونځ کوونکي لره په بعض حالتو کې تلو سره مونځ ماتیږي. یو سړی مونځ کوي او خامخا دی مخکې لاړ شي، هېڅ عذر نشته دی، مار لړم نشته چې دی مړ کوي یا د ته د بسې راځي، خو دی هسې مخکې روان دی، قدمونه یې چوت کړل، د مونځ ماتیږي. نمبر 16 مقتدي د امام نه په مانځه کې مخکې ځي، مخکې رکوع کوي، مخکې سجده کوي، په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 17 زنانه لره بچي راتلو او پیس کلو سره مونځ ماتیږي. یو زنانه ده، په هغې پسې بچی راغی، دی راوچت کو، سینې ته یې واچو، پی وله ورکړل، په دې باندې مونځ ماتیږي. نمبر 18 د ښځو د څو شرطونو سره د سړو په صف کې ودرېدل، په دې سره مونځ ماتیږي. زما محترمو سامعینو، موږ به نورې ویډیوګانې هم کوو، د مانځه نور مسایل، دغه شانتي د غسل، د تیمم مسایل، د جنازې مونځ، دا ټول به موږ تاسو ته ذکر کوو. که زموږ دا چینل مو خوښ شي نو دا چینل سره سبسکرایب کړئ او د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.